वाह वाह वाह, व्हाट अ मैशअप सॉन्ग जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, पखैर रागले आदाब अर्ज है जी। सिंगे जोड़िए उम्मीद में जे सोमर हम द खैबर टेलीविजन कतुन की दी रोग बई जोड़ बई खुशहाल बई फिट फाट बई पमजो की बई और द खपल द अख्तर द छुटियानो ने बई डेढ़ خوان د غشتي وی لکه زما زګه چې ما هم الحمدلله خسته خپل غوي موج اختر تیر ک او په روغ صحت او خوشحالو می تیر ک غټه خبره وی روغ صحت لوی اختر دی نو الحمدلله زما اختر خطر شو تاسو اختر به خطر شي وی ولې چې د خیبر شیشه ډیره رنگینه و د تاسو د پاره د هر یو کوربا خپل ورځې وی خپل پروګرامونو خسته رنگینه وی خسته پروګرامونو د ماشومانو د غټو د مشرانو د کشرانو د شاعرۍ او د هر څه او بل مې دا وی چې زه تاسو مس کړم نیم مس کړم ما خو ډیر زیات مس کړې رښتیا والا مې مس کړې بٹ چې کله د چټې کله زیات شي کنه بیا یقین وکړه د انسان کار ته زړه نه کیږي لیزی پن راشي خلک وایي چې بس یار کچھ بھی نہ ہو میں اسی طرح لائف کے مزے لیتے رہوں اور تنخواہ آتی رہے anyways ګران لیدونکو نن 1 اپریل فول دی نو کوشش کوئ په دې ورځ باندې خلک لږ هغه فولینګ کوشش کوي داسې خطرناک واقعي جوړي کی سټوریز جوړي کی یا داسې فریز واقعي جوړي کی نو کوشش کوئ کو نن خته مکه چا د تاسو کول کو چې فلانی خوک شو اکسیډنټ شو دا شو هغه شو الله دې نه کې خو پوره تصدیق کوئ د یو ځای بل ځای نه فزار مې هبت او هله ګلو جړه فریاد مراولې چې نن ورځ باندې اکثر داسې قسم هغه وایي کنه فولینګ کیږي نو کوشش کوئ د دې ځان هغه سایډ ته وساتئ او زه اوس راشم هنسا جانو سایډ له زموږ فټنس ټرینر دی جی او هغې له ورځم ځکه چې هم ډېره سمارټ ښکاري لکه ایمو او زه هم ډېره سمارټ کریډټ ګوز ټو هر اول خو چې سلام ورسره وکړو السلام علیکم څنګه هنسا جوړ ٹک ٹاک ہے ماشاءاللہ میم ٹھیک ٹھاک لگ رہے دیکھو استاد اور شاگرد کو دیکھ لو په روجو کې ګران لیدونکو لکه روجم وي او بیا په روجو کې چې دی نو بیا چې داسې ټرینر د سړي وي چې هغه درته وایي چې نه ایکسکیوزز نه چلیږي نو ما به چې پېشمني وکړه پېشمني نه پس چې دی نو بیا به هنسا ماله 1 घंटा لایف کلاس راکولو او خطرناک کلاس ګران لیدونکو ما به آخر کې چرن میں هنسا کتنا رہتے ہیں بس دو ایکسرسائز نور پاتې دي خبره ده خو د هغې ریزلټ یو خو دا چې خوراک باندې کنټرول و بل دا چې لږ ماشاءالله ډېر زبردست ماشاءالله الله هنسا زموږ سیټ درته څنګه لګي هنسا ډېر زبردست کاری میم ډېر زبردست کاری سره ستاسو دا سیټ کلرز بالکل زموږ چې کم نن سبا منث شروع دي دې سره بالکل میچ کوي ډېر زبردست دغه وایبز راولي دا پرشته هنسا زموږ یو پروګرام چې څنګه لبیک رمضان کې داسې په دې باندې کې د میاشت د رحمتونو نو دا زموږ میاشت د رحمتونو سیټ و ټیک شو د دې یو بل کوچ سوپم وړه چې چرته غبن دې باندې کېده در خیبر نیوز رمضان شو اول ته باندې کېده زمونږ شو نو بس مونږ خو چې راشه دا خو راشه ما مزوی دی لیونې دی یو میاشت پروګرامو کې بیا دا مونږ پاتې کېږي دا خبره ده خو ډېر ښه ښکاري ماشاءالله ډېر زبردست اچھا جانو څه به کوو نن نن چې دی چې څنګه مونږ نور شانتې روټین سریزو داسې روټین سری به زو خو لکه چې ډېر کسان به داسې چې ای به رمضان کې ایکسرسایز نه وي کړی څه کسان ورکې ډېر زیات ډل شي آئی کې یو زم وم چې ما خپل ځان ایکسرسایز دومره نه دی کړی ما خپل هم پرون نه سټارټ پایسول داسې به ډېر ممبرز دي ډېر خلک په داسې چې کم کور کې ایکسرسایز کیا جم کې آئی به نه یې کړی ایکسرسایز نو چې کله اوس مونږ ایکسرسایز شروع کوو دی ویک نه نو مونږ به د دې چې کله مونږ ډېر زیات ګیپ راولو ایکسرسایز کې بیا مونږ ایکسرسایز سټارټ کوو نو ډېر مونږ ایډوانس نه وړو لږ شانتې لایټ مونږ وړو چې باډي زموږ واپس راوچته شي نو بیا به مونږ ایډوانس ایکسرسایز ته واپس ځو نو نن ایکسرسایز چې دی داسې ایکسرسایز دی هلکا پھلکا ایکسرسایز وي خو دا دم ربوي چې د دې باډیز به واپس راوچت شي ورسره انشاءالله ماخوذ د دې کلاس غشت لحاظ خو یو پچیم نشته لکه اوس داسې یو سټپ دی که نه لکه داسې او داسې که نه نو مونږ بس وایو چې 1 نه دا ځان لون شو دا بیا نو دا به ډبل کاؤنټ کوي الله خو فرق راځي که نه زما د زړه تپوس که زرې د پیشمني د لاسه یم دغه خبره ده اچھا بس اوس په مونږ خپل سټارټ اخلو د سټریچنګ وارم اپ نه بیا به مونږ ایکسرسایز سایډ ته ځو ایکسرسایز کې مونږ داسې ایکسرسایز بنچ کوو چې آی کې چې کم زموږ کلاینټس داسې چې لکه بیمارانی یا سمې چې هغې ورکې کور کېږي انشاءالله نو پهله مونږ سټریچنګ نه سټارټ اخلو स्ट्रेचिंग ډېر لازمي وي ګران لیدونکو او چې څوک په ډومبي ځل باندې خبر ګوري نو هغوی د هم سټریچنګ نه سټارټ اخلي ولې چې سټریچنګ سره دی چې ستاسو باډي کې انجریز نه راځي ستاسو باډي ریلیکس ایکسرسایز ته ډېره چمتو تیاروي دا ده چې باډي چې دی ورسره فلیکسیبل وي چې فلیکسیبل وي نو انجریز نه باډي سیف وي کنټرول
आज कौन कौन बैठा हुआ है उधर MCR की? बलोच भाई तुसी तो होते हो, इफ्तिहार भाई है, तेनाली मुनीब जान है, और अच्छा फायज असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, इतने खलोन बसीर फरहान थे, रोहेल अमीन और फेखानी जिसकी सेल्फियां हमारे ग्रुप में शेयर हो जाती है। डेरे मशहूर जमानी सेल्फियां निस्ता राजी उमा कर स्टेटस पे राजी कर हंसा मोजा पदस पचा परवा मिश्री मा तखपल म्यूजिक लगे दले एक्सरसाइज कने जी निजमें चिदा स्ट्रेचिंग टूल पूरा को और स्टेप बाय स्टेप टूल तो खयू चे सिंग चले सिंग कूल प्रॉपर ता तखपल क्लास वाखले चिदा मिसिंग पक्यूशी मिसिंग बावर की नकवई da us dumunga rawande stretching la rawande da us chikam munga da kaukana no da munga chikam kau da bones da para kau aur da chikam munga us da kaukana da muscles da para kau acha muscles tight kariyo muscle stretch da para kau उसको बसे से भी हर सा हाँ उस दा चिमें दा उस complete show almost लग शांति दा spine stretch पाते दे दा बकू front मांदी हाँ उस दा वो शो दा उस जमुंगा स्ट्रेचिंग कंप्लीट शो और मोबिलाइजेशन उस जमुंगा वार्म अप थे उस पमुंगा वार्म अप साइट जो आगा शांति उसको रमजान खत्म शो उस टोल खपल वार्म अप उमक के शांति कोली शी चिसिंग अमुंगा दीता पहला खेलो आई के पहले लो नीलिंग राजी 20 रिपीटिशन बदा कई 28 and sure she 3 rounds 3 rounds बकई 20 बार दा टोल एक्सरसाइजेस कई और 3 राउंड से बजी पर देख इंसान भी खुद इब्राहिम रोज सेहत मां वक्त भी चिलवी अख्तर है सेहत रोग है करना दारी बीमार है ना बताओ चीजें नो बिल्कुल साइट है और कुख्ते मका अच्छा बलदा च कुसुक हंसा न तपोस कवल गाड़ी दा लाइव एक्सरसाइज यार खेटा गटा दा तंग दा बड़ा दा मटे गटे शवे नरे शवे दे बारे के तपोस न करे स गटवाली बारे के तपोस तपोस का विषय हंसा दल मौजूद है खैर हुई कोई हतरी दी अलामत है तो आप ही आए इधर अच्छा डेरम द पसरा अगले मला गजरा में दरस की खतरे मतरे रहता मोय अच्छा जी उस दा से चल हंसा च वार्म अप कंप्लीट शो और उस दिन वही डाग लेकर राया ब्रेक पे जाओ जी ग्राउंड दिन को दिमाग खलू पजागी बराजू मुख सरा उसमें दखलीना वतन चला बैक योर रमजान वेलकम बखैर आगले योजल बिया दहन सा जदेनो एक्सरसाइज टुडे यानी वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग कंप्लीट उस चीज़ ताऊ सो तैयार शे जी उस चीज़ ताऊ तैयार शे जी एक्सरसाइज द पर बिल्कुल जबरदस्त उसमें मैं मुंगा जू लो इंटेंसिव कार्डियो मांदी लो इंटेंसिव कार्डियो दे पर मुंगा कहू चीज़ चार रेगुलर एक्सरसाइजेस कड़ी अगई रुमदी के सेट जियात के हाई इंटेंसिव तदी की कुछ चा एक्सरसाइज न दिकड़े रमजान की अगई जिसिंग उजो हम द शांति दी फॉलो की नो द टोल न पहला कोर की बम स्टीयर वी टिक्शो पोड़े बवी कोर की पोड़े द हर चावी पोड़े चासरनी चासर राष्ट्र पर भी हम टिकटा दा चौके हुई करना कपड़ों विंजर वाला या अगरी द पारे चौके जुड़ी कड़ी पारे आगे मानिम की चिद्र नहीं करने चिखो जीना आगे मानिम कीगी ओके दा बसुमरा कई दी दा बच्चे दे करना 23 सेट्स पर मुंगा उकु और चिदे द देना अलावा चिद लके सोक ऑलरेडी एक्सरसाइजेस कई नो आई दी 33 की 43 दी की 53 दी की लेवल तडी गोरी चिदा दी बॉडी कम लेवल ले चिचते के दी बॉडी स्टडी शी दी द बॉडी आगा लेवल ले दी वाला आई ना कंटिन्यू कई मक्के ओके डन द जी और दा फास्टम कवेश है स्लोम कवेश है दा आगे चिचा न दिकड़ी एक्सरसाइज आगे बस स्लो की कई चाई बस स्लो की कई आओ जी ओके और च सो यूज्ड टू आगे फास्ट विद द रिदम दा उस फर्स्ट एक्सरसाइज शो जमुंगा दा बदी कई खची चासरे बिल्कुल समनी दासी च फ्लेट्स की उसीगी न च दे न स्टीयर्स वी और न च दे न स्टेपर वी नो दा फॉरवर्ड बैकवर्ड दी पोजीशन की दूकी दी पोजीशन की इस खबर न दा 20 रिपीटिशन विद 3 सेट्स दी पोजीशन की उकी टोज बांधी करा टोज मांदे चिकमा दा पंजे कने दा खुई पंजा पदी मांदे वमुगजू ओके शोल्डर डिस्टेंस मुताबिक लेग्स ओपन की और दासी बजी 20-23 सेट्स और 30-33 सेट ठीक है ना देना जी कला फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टेप दी वाखली नो अलबा वन की ओगोरा दा सिंगल न काउंट कई दा डबल काउंट के आओ कने नो अलबा दी सेट कंप्लीट की
فرست एक्सरसाइज वो اوس دا پورا شو. اوکے او دا چې کې هنسا تقریبا مور دین 120 او 130 پورې هغه یو ایکسرسایز دی او بالکل 120 130 پوری یو ایکسرسایز دی او د هر چا د خپل لیول مطابق وی کنه. اوس چې چا ایڈوانس ایکسرسایز دی به دومره دی چې چا ایڈوانس نه 60 ریپیټیشن کې یو ایکسرسایز کمپلیټ کول دا خبره. او دا یو ایکسرسایز شو د کې زموږ هارت ریټ اپ شو. سیکنډ ایکسرسایز موږ لګلو ساتو. سیکنډ ایکسرسایز کې چې اچھا وال چې دی وال سایډ ته ودرېږي داسې شولډر ډیسټنس مطابق پر لیگز اوپن شي. نو اوس په دې پوزیشن کې چې وال سپورټ واخستو نو دې پوزیشن کې به داسې راځي اپوزیټ لیگ به هټ کوي. اوس چې داسې راځي نو ایکشن کې بریث آؤٹ دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوس چې کنه لکه دا خو ما 10 خېل دی به 20 کوي ام دې پوزیشن کې وا بل سایډ چینج کی اور داسې بځي شولډر ډیسټنس مطابق لیگز اوپن دي اور داسې بځي اپوزیټ بځي اپوزیټ دا فریم پورا ورځي د زموار وی بالکل نیم زموار د همسا کارو 7 اے دا هغه چې دې دلته خو کورسې نور نه وي 10 دې ایکسرسایز ها اوس چې دا کم ایکسرسایز ما خو لا کومه 10 ریپیټیشن وکړ 10 10 صرف د دې د ګایډنس لپاره خودی به د 20 کوي خو دا اوس هر ایج ګروپ کولی شي اور هر قسم ډیزیز والا کولی شي. نو ورکه بیک راځي نو ورکه نیز راځي ټول د لپاره ډیر ایزی دي او ډیر افیکټیو ایکسرسایز دی. دا چې کله دی خپل پرفارم کی دی ته پته لګي چې دی د کور ټول مسل دی کې راځي د ساید اوبلیګز ریکټیز اپر میډل لوور د درېونه ډاون پارت نو فل باډي ورک راځي. دا ډیر ښه ایکسرسایز دی. سیکنډ ایکسرسایز بداو کی تھرد ایکسرسایز وچ دی ها تھرد ایکسرسایز بده سریزي آی کې به ډبل ایکسرسایز مونږ اچو هغه ته مونږ خپل جبه کې کمپاوند ایکسرسایز وایو. ډیر زیات ښه ایکسرسایز دی چې داسې کم ایکسرسایزز وي چې کم کې ډبل ایکسرسایزز زموږ راشو فل باډي ټا ټایم هټ کیږي. کمپاوند ایکسرسایزز وتوایو هغه مونږ چې څوک چا سره کور کې ویټس وي ډیره خدا چې نه ور سره ویټس نو هغه بلاړ شي دغه سره واټر بوتل ځان راوالي. سکواټ پوزیشن کې لاړل ټیک شو نیز نه دی ټوز لک شانتی به داسې آوټ ورډ ساتي ډیر بزیات به آوټ ورډ نه ساتي. دی پوزیشن کې ډاون لاړل چې اپ شو نو شولډر ریز شو ټیک شو بیا ډاون ټیک شو اپ شولډر ریز بیا ډاون اپ شولډر ریز. اوس ګوري ورته د کی ټول باډي ټارګټ شو شولډر عمر کې راغل او سکواټ عمر کې راغل نو د کی زمو اورال ټول مسلز یوز یعنی خېټه لاسونه تھایز هیپس دا ټول سره نو دا ډیر زبردست ایکسرسایز دی. تھرد ایکسرسایز به دا واچي ډیر ایزی او ډیر افیکټیو ایکسرسایز دی. ها اوس تھرد ایکسرسایز دا شو. فورث ایکسرسایز بم موږ ډیر آسان اخلو. دا د دې ویک د ټول نه لکه مطلب ایزی ایکسرسایز دي د دې لیگز به فل اوپن شي شولډر ډیسټنس نم آوټ ټیک شو او دومره به اوپن شي چې لوور باډي چې دی چې کوم زموږ لاندې نه باډي دا حصہ دا سټیټیک شي مطلب خوځيږي نه نیز به بالکل چې دا ګوډي کمې دا به بالکل فکس وساتي او په دې پوزیشن کې به داسې ټویسټ کوي داسې ټویسټ شنو دا ون شو او تاسو چې دین هغه صحیح وته سومو سټایل کې دي کنه خپل لګي بار وتلی دي کنه او سومو سکواټ سټایل کې بالکل لیگز لاړ شي اوکے ټوز آوټورډ شي ټوز مطلب دا پنجه دا به آوټورډ دي یعنی دا هر سایډ تاسو د خپل ایگزیکټیو او دا چې د چا په کندو په ملا په هر ځای کې دردونه وي هغه کولی شي. فورث ایکسرسایز زموږ دا د زموږ لو انټنسیو کارډیو ډیر ایزی ایکسرسایزز دي ډیر خسته کولی شي چې چا باډي په دې کې وارم اپ نشي مطلب هیټ نه واخلي نو ورسره د لو نیلینګ اډ کی هر یو ایکسرسایز سره نو د دې باډي به نورم خسته ریزلټ وړي. ها یعنی زیاته بستړی کیږي باډي به زیاته ستړی کیږي او باډي به زیاته ستړی کیږي او د دې به آوټپوټ بیا ډیر خسته راځي لکه د باډي کنډیشن مطابق ورکې دي ځانته لو نیلینګ اډ کی کوم باډي کې باډي ستړی کیږي نو بس بیا دلته سټاپ کی ډن هو گیا. دا زموږ څومره ایکسرسایز موږ وکړل سلور ایکسرسایز موږ دي ته خود اوس دې کې موږ اویرنس میسج ایکسرسایز یا نیوټریشن دا بالکل نیوټریشن حواله سره موږ دې سره ډیسکس کوو څه خاص پوینټس ځکه چې اوس چې څنګه زموږ ویدر روان دی کله ډېر زیاته باران شي او کله ډېر سخت نور روزي کنه کله یخني شي او کله ګرمي شي او خو دې ځل چې څنګه حالات ښکاري مې کې دي چې دې ځل ګرمي ډېره زیاته چلیږي ډېر حد نه زیاتې نو تاسو اوس زینا خپل خوراک کې
डाइट की चेंजेस रावली सब्जी ज्यादा कई फल खुराक सरी मतलब तासु च कम नीला मखली मेजर मील्स मतलब दगर में या द सहर या द शपे तासु मेजर मील्स च कम 3 मील्स भी द सहर घर में और मतलब द मकाम टाइम की आई की सब्जी ऐड की सब्जी खुरई लाजमन दुई में खबर अदा ची वर्सरी द सलाद की द बादरंग ने डेर वाखली वर्सरी दे लगा पुदीना वाखली और सलाद नी जोड़ी द सलाद की द बादरंग इस्तेमाल जरूर कई जका ची बाजू का दासु शी खलक वाटर इनटेक कम की और दावे पजरी में लावीगी नो आई के 95% हाइट मतलब उबदी नु कम अज कम दासी वही ची दी बॉडी हाइड्रेट भी या सलाद पानी ची दी का ना अगम खदीमे में खुद की द वाटर इनटेक देर ज्यादा प बादरंगे चिदावी नु ददी बदासी ची ददी बा वाइट क बाहर नदी वाटर इनटेक कम मी ददी बा बॉडी ब्याम हाइड्रेटेड भी नु दा देर जरूरी दी बलदा ची अखबल खुराक की दी मास्टर ऐड की मास्टर दी हर मील सरी जानू यो कॉल अखलो ओके जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरी गोल मटोल प्यारी क्यूट डॉल कैसी हो? मैं ठीक ठाक दुआ वेलकम खुशामदीद क्या हाल है कैसी हो आप? हाँ अब तो ठीक हूँ यार। रमजान में मुझे हार्ट अटैक हो गया था, काफी बीमार हूँ। अल्लाह के हाथ लगा के अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर करे। अभी कैसी हो तबीयत? अभी क्या सीन है? अब बेहतर, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अल्लाह खैर करे। क्यों स्ट्रेस वगैरह लिया था, क्या सीन था? नहीं यार स्ट्रेस वगैरह कोई नहीं लिया था, बस अल्लाह की तरफ से ही है। पहले भी हुआ ना एक बार, तो 3 स्टेंट पहले डले थे, एक अब डला है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। और तो ईद तो फिर आपके बेड पे गुजरी होगी? बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी काटी है। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ। मैं ना जहाँ रह रही थी ना वहाँ केटू नहीं आ रहा था, 2-1.5 महीना रह के आई हूँ दूसरी जगह पर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर केटू नहीं आता था, फिर मैं इतनी उदास थी, सैड थी। फिर अब ईद पर मैं वापस आ गई हूँ घर, तो अब मैं देखती हूँ माशाल्लाह। आपके ईद के शो भी देखे मैंने, और मेरी जकी भाई से भी कोई बात नहीं हुई। जकी भाई का मैंने खुद सुना है कि जकी भाई भी बीमार है, उनके लिए भी दुआ करे। और दूसरा ये कि हाँ उनकी भी तबीयत खराब है, तो उनकी भी ऑफ चल रही थी, तो मेरे ख्याल से अभी इंशाल्लाह कमिंग वीक से वो भी ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा ये कि आपने केटू के प्रोग्राम नहीं देखे? कितने मजे मजे के प्रोग्राम आए हैं केटू के। हाँ जी अभी देख रही हूँ, यहाँ आई हूँ ना, रिपीट में चल रहे थे, सारे देखे हैं। बल्कि काम करे, कल से जो है तो केटू पे मेरा भी शो आ रहा है, आपने जरूर देखना है। ओके, किसमें? केटू पे आ रहे हो और किस पे? नहीं मतलब जब शो करोगी उसमें बात करोगी कॉल? हाँ कॉल्स भी लूंगी और मजे का शो होगा इंशाल्लाह। 9 बजे से लाइव आएंगे। अच्छा 9 बजे से आएगा इंशाल्लाह 9 से। लेकिन 9:30 बजे तो वो दे देते हैं, मॉर्निंग शो रिपीट में देते हैं। अब अच्छा नहीं, मैं उससे जल्दी आ जाया करूंगी लेकिन कल आऊंगी इंशाल्लाह। कल मेरा एक मेरा और हमारे साथ एक और हमारे अच्छे सिंगर होंगे। नया है चल ठीक है। सोशल जंक्शन के शो केटू पे भी आ रही है। हाँ देख मीना एक बात पूछूं आपसे? जी पूछे। अल्लाह खैर होगी। आप मैरिड हैं? कमबख्त मिल ही नहीं रहा, मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिए। पूरी दुनिया आपके ऊपर मरती है, क्यों नहीं मिल रहा है? कितना तो ने ओ जिद में अलादीन दे चराग फिरने ना, वो कमबख्त नहीं मिल रहा। आय अल्लाह, मैं यही सोचती थी, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मीना जी ने ना अभी शादी नहीं की, कभी जिक्र नहीं सुना मैंने। नहीं और शादी पूछ ही रहा हूँ, ये कौन सा गलत सवाल है? टॉपिक तो आपने छेड़ ही दिया, दुआ दिल के अरमासू में बह गए सारे। लेकिन बस पता नहीं क्यों करनी भी चाहिए, अल्लाह को जब मंजूर हो। मेरे इनकार करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता शादी के लिए। क्यों? आसपास के तजुर्बात लोगों के देखे होंगे तो दिल टूटा, ऐसा क्या करो। नहीं दिल टूटने वाला सीन नहीं है, मैं खुश हूँ। मैं कह रही हूँ फिर किसी और के अंडर रहूंगी, पाबंदियां मुझे नहीं पसंद यार। ये तो है ना, तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह का एक जो है ना है, ये तो करना पड़ेगा ना, सुनना चाहिए तो। और आप इतनी प्यारी हो, इतना अच्छा आपका अखलाक है, कोई नक्चड़ी नहीं, कोई चिड़चिड़ी नहीं, कोई बद जबान नहीं, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। बस देखो, मैं तो बार बार हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अगर लिखी होगी तो डेफिनेटली उसे तो मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। अल्लाह की रजा में हम सारी रजामंदी इख्तियार करते हैं, लेकिन लेट्स सी कि लाइफ कहाँ लेके जाती है। इतने खूबसूरत पठान भी होंगे और दूसरे लोग भी, कोई भी जो आपको ऑफर करे ना। वैसे तो दुआ इतने ढेर सारे है, आए दिन मैं लोगों को ब्लॉक करती तो बस और भी लाइव दे, आए दिन मैं कहाँ से लोगों को ब्लॉक करती हूँ।
चले जो अल्लाह के मंजूर, आपको अल्लाह सेहत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। हमारे शो आज भी देखे, कल भी देखे, परसों भी देखे और केटू पे कल जरूर देखना है। मीना आपसे और जकी भाई से इतना प्यार है ना, बहुत पूरे केटू में मुझे सिर्फ आप दोनों ही पसंद है। सदके हमें भी आपसे बहुत प्यार है, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच दुआ जानी। अच्छा जी हंसा जान दाजमंगा न्यूट्रिशन हम शो او जी मैम उशोर के जमुगा दगा पाती शू लक्षांति दमस्तो खवली सर खैर आगा उंगा हाँ मस्त मस्त कंटिन्यू का او जी दमस्तो खवली सर मैम मुंगा दा खबर कोले ची मौसम उस चीज जका च गरम शो नो मास्तो इनटेक ते वरसरी यो चमच दुआ लाजमन कई नो आई सर बदाई च दी बॉडी बा नूरम ताजा बई थर बई प्रोटीन्स बम मिलावेगी फैट्स बम मिलावेगी। खुशखबरी पूछो क्या कहते हंसा अभी रहेगी, ब्रेक ले लो। अच्छा ब्रेक वाले ग्रानों को तुर्को पर सागी प्यार आजम सरो से द खैबर वेलकम बखैर आगले ستړي مشي मुनीब तो पता है जमा सिंगर खोखते करना दी बुम तक गाने लगे मेरी दुखती रगों पे हाथ रख देते हंसा मंगा न्यूट्रिशन के रवानू न्यूट्रिशन हम डेर ज्यादा जरूरी थी ताउस पता है कम किस्म खुराकू ना तासुले पर डाइट के पकार दी विदाउट डाइट पकार दी और बीमारान होला समोला او जी दे اوس چې کنه د دې ډیر اسانه طریقه ده میم چې کم زموږ خوراکونه دي کنه هر بنده خپل د باډي نه ډیر خبر دی چې کم خوراکونه کې تاسو ته د باډي کې بلوټینګ شو لکه مطلب داسې ګیس ورکې د جوړ شو د تاسو خېټه وسره خراب شو یا د تاسو په باډي کې بل څه داسې دغه راغو چې تاسو سټمک اپسیټ شي یا ډیر زیات کنسټیپیشن تلاړ شي باډي مطلب قبض طرف ته نو چې کم داسې خوراکونه چې ای کې د تاسو باډي تاسو دا ریاکشن در کې مطلب دا چې تاسو باډي دا د دې نیوټریشن د تاسو نیوټرنټس چې تاسو باډي ته نه پرېږدي نه زینا نو هغه خوراکونه تاسو بند کړئ هغه خوراکونه مه کوئ دې کې میم ټول خلک راشي چې چا څه ډیزیزز وي لکه سم روغ ټول په دې کې راشي ټول ورکې راشي نن سبا چې د کم هارمونز علاج هم دی هغه کې امدادي چې تاسو دې کې صفه پته ولګيږي چې تاسو باډي ته دا سوټ نه کې هغه ته الریډي کټ کړئ د هارمونز په علاج چې نن سبا کم کېږي هغه کې بیلانس کول د لپاره دا تاسو ته وایي چې کم شي تاسو باډي کې ریاکشن ورکو هغه مطلب دا چې هغه تاسو باډي کې خوريږي نه نیوټرنټس نه خوريږي چې هضميږي نه نو باډي ته هغه نه فائدہ نشته نو هغه شي د باډي نه کټ کوي هغه خوراک نه کټ کوي ماینس کوي نو تاسو باډي به هیلدی وي فټ پم وي او تاسو ته به خپل پتم لګي چې دا خوراک زما باډي ته سوټ نه کوي هغه ته الریډي سکپ کوي نو چې تاسو باډي ته سوټ کوي هغه خپل انټیک کې اوساتي او هغه شانتي کوي نو هغه سره د بدای چې د دې خپل باډي کې چینجز وګوري لکه اوس چې يم زه د غنم روټي نشم خوړې کزو غنم روټي خورم نو زما درې سلور ورځې زما ډیر بد حالات دي نو داسې به ډیر خلک چې د آی بکې د شي ورجنه الرجی وي یا کې د شي بل څه نه به داسې الرجی نټس نه اکثر د خلکو کې نټس نم کې ډیر زیات بالکل دا ډیر زبردست خبر تاسو ک نټس کې کو ډیر زیات اکثر دا کیسز راځي نو هغه شي چې کم د تاسو باډي کې ریاکشن ورکي هغه شي د خوراک نه سکپ کوي نو باډي به هیلدی وي فټ پم وي او داسې بزي او بم ډیر زیات ضروري واټر انټیک ان بوت سیزن موږ کله یخنیانو کو خصوص کو بس کلی نشي د خبره خلک کې موږ ته به د ټولو نه زیات ضرورت دي بالکل اوس چې بل خبردار هغه چې پښتانه کو چې ډیر زیات اسکی کنه او موږ کو ټول زما په خیال چې ډیر زیات اسکو نو چې دا کم اوس ویدر شروع کیږي د کی تاسو کوشش وکړئ چې د چې ریپلیسمنٹ کاوي تر واړوي نو کاوه چې کاوي چې تر واړوي نو کم اس کم داسې وی چې هغه د چې هغه ضرورت هم پوره کیږي او بل خبره بدای چې د باډي کې د هغه عمر وسټمک ولا نه اپسیټ کوي نه ولا دومره مې د ګرمۍ چې کم تور چاو سره کیږي نو هغه شیز با چې کاوي ته وړيږي ز خپل کله ځان ساده کاوه جوړ کم کله لیمن ګراس ځان سری خپل دغه کومه او د کاوي اقسام چینج کړي بل یو زه د سر درد به سوک کلا رہی بس یو کپ هغه د ټرکونو والا چې به سوک کیا خو جب تک پړه چای نه پیو نو هغه خو خون نو بس کم از کم یو کپ تسکی خو چا کم زیات کپونه دیس کی هغه د اوایډ کی هغه د کاوي سره ریپلیس کی او لږ شانتي چې کاوه د دې لکه یو کس ته ډیر زیات عادت دي نو خیر دا چې کم یو کپ دی ساتلې هغه د نیم یو ټایم اس کی نیم دی بل ټایم اس کی یا چې دی ک لایټ جوړې نو یو کپ یو ټایم اس کی یو کپ دی بل ټایم اس کی خو د تور چونه دا کاوه بهتره ده په دې چې کم موسم شروع کیږي د کی تور چونه کاوه بهتره ده او چې سو کافي سکی کافي خو بیا مور دین سترونګ د چایونه خبره صحیح ده هغه چې ایب هم خامخا د کافي یوز به کموي ځکه چې دا موسم داسې چې هغه باډي ته ریاکشن ورکوي نو خامخا به هغې د کافي یوز هم کموي یا به کافي ډېره لایټ دغه کوي چې د دې ور باندې هغه نیډ هم کمپلیټ شي او ډېر غټ ریاکشن پرې باډي باچ شي
غټ ډاکټر چې څنګه په خلکو شیزونه بندي د صدام بندي کنه زه پرونتلم ډاکټر لتلم کنه نو ما دغه نه مخکې شوبې ته لاړم ما د ګل رحمان روجي مې خوړلې کنه او سینه غټ شملو ګلاس اس کو کنه پنیر شنیر ولا سبا ماته لکه دا اوس طریقه ده مې چې ما باندې ډاکټر بندي دا خوراک نه پرې چاغي د مخکې زر خورم او شملې مې 2 ګلاس خوږې اسکل دا نصیب کې خوږې د خبره وته نو ډاکټر د باندې بیا غر څه بندي خو هغه تاسو د فائدې د د خبره ده فائدې د انسان باندې ډیر زر فرق هم راځي ما خپل کومه هیلدی لایف غواړو نو هیلدی لایف کې بیا موږ سناسه کمپرمایز کوو بالکل او هغه کې دغه نشته کوم خپل خوراک نه صدا شي نه کټ کو هغه کې سم زموږ خیر نه نو خبره ده چې خپل پلن خپل کیر ساتو اوکې دنده اوکې اوس د بیمارانو د پاره سشتا فلور د پاره د بیمارانو د پاره خو موږ خیل فلور والا خو هغه کې بچی دی کارډیو خو موږ چې کوم خیل هغه کې ټول هر څه راځي کارډیو کې چې کوم خیل هغه کې هر یو ایج ګروپ هم راغو هر یو ډیزیز والا هم راغل کور شو ورکه او د بیمار چې کوم فلور والا دی هغه باندې موږ دې ته ډېر ایزی ایکسرسایز خو چې دې ټول کولی شي ایزیلی نو پهله ورته رشن ټویسټ خو چې چا سره هنسا کول اخلو جانو اول هلو السلام علیکم वालेकुम सलाम जी सोक बाजी क्या हाल है ठीक हो बाजी अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा आप बात कर रहे हैं कहाँ से मैं बाजी फराग बात कर रहा हूँ सक्कर से सक्कर से आपको खुशामदीद क्या कहेंगे जी हमारे खैबर शहर में बाजी वो जो कोटा कैफे होटल पे बैठा हुआ था ना आपका पठानों का होटल है उधर लगा हुआ था आपका चिल्लर तो वैसे मैंने कॉल की मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं बाजी से क्या कहा आपने मैं बाजी में सक्कर में होटल पे बैठा हुआ था कोटा कैफे होटल पे अच्छा तो उधर ना ये चिल्लर आपका लगा हुआ था पश्तून का होटल है ना इधर भी जी 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 अच्छा सक्कर में अच्छा अच्छा जी जी तो आपको क्या पसंद आया कि आपने कहा कि चलो मैं भी कॉल लगाई दूं जी जी बाजी जी जी बाजी सेम होती है पसंद आता मेरे पश्तो तो वैसे नहीं आती है मुझे अच्छा तो जी मैंने फिर भाई से बात की और उर्दू में मैंने कहा चलो लाइव कॉल कर लेते हैं कोई नहीं आप उर्दू में हमें कॉल मिला लिया करें उर्दू में आपसे बात कर लिया करेंगे खैबर टीवी पहले देखा है आपने कि नहीं फर्स्ट टाइम देख रहे हो नहीं बाजी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ धरना फर्स्ट में लगे हुए तो मैंने लाइव नंबर लगा हुआ तो मैंने कॉल की सक्कर में अच्छा तो फिर कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम देख के आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ खैबर टीवी का बाजी तमाम बेहतरीन मतलब मुझे ना तमाम बेहतरीन मतलब आया कि मतलब फर्स्ट भी जबान दर्शन में भी चल रही है होटलों के ना अच्छा अच्छा आपको पुष्टो पसंद है जी जी पसंद है बाजी सेवा मुझे पसंद है तो बस अभी आप एक काम कर लिया करें ना आप डेली बेसिस पे हमारे शोज देखा करें तो उससे आप पुष्टो भी सीख लिया करें और हमारी सोनी सोनी चेहरे भी देख लिया करें जी जी बाजी इंशाल्लाह बाजी जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल की आपने हमारे प्रोग्राम में हमें जो है तो अप्रिशिएट किया बहुत बहुत शुक्रिया जी पदवद्रो खबर पोइनिशो मजिसे हुई सक्कर बैठे होटल के नाश्तो अच्छा होटल के नाश्तो देख सक्कर की होटल के जमगा खैबर लगे दले दे अवल तजदे दे नाश्तो ठीक शो थैंक यू भाई खुश रहो तुसी ने कॉल किते बहुत 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 शुक्रिया मंगा फ्लोर वाला एक्सरसाइज का बोलो दिन मख की मंगा टाटा बाय बाय वाला सीनो को राचा वाला ها اوس موږ دلته تقریبا 3 to 4 एक्सरसाइजेस خایو او دا چا د پاره ده هنسا دا مم ټول کولې اچھا فور اول एक्सरसाइजेस موږ سلیکټ کړي دا ټول کولې شي پهله نه دی رشن ټویسټ ډیر په خوانه एक्सरसाइज دی او ډیر زیات کیږي سایډ سره ډیر خسته جوړیږي ډیر خسته جوړیږي فل ابډومن ورکی کور کیږي اپر میډل لوور او ور سره سایډ ریکټس مسل سایډ اوبلیکس ټولر سره کې کور شي چې دوه سایډ ته موږ چینج او دا ډبل کاونټینګ دی ښا ډبل کاونټینګ دی سنگل نه دی ګرانو لیدل کومه ټول عمر په سنگل باندې کولو دی راتي سنگل نه ډبل کاونټینګ 5 په دې پوره ځا خلک ماته ویل شو دې ته لاسه ویل شو 7 8 9 and 10 اوس په دې به موږ خو موږ سره ټایم شارټ ته موږ 10 خل دی به 20 کوي او که څوک لري دا کوي نو 30 دیو کی 40 دیو کی 50 دیو کی خپل باډي کنډیشن ته دی ګوري سیکنډ एक्सरसाइज چې کوم دی اغم ډېر ایزی एक्सरसाइज هر یو ډیزیز والا کولې شي هر ایج ګروپ کولې شي شولډر ډیسټنس مطابق پر لیگز اوپن کو اور آرمز بدل تک کی سپورٹ کو نیک باندې موږ پریشر نه چو خ ریلیکس پر صرف فingers بکی دو اوس په دې پوزیشن کې به موږ کراس ابډومن کړو او دا د خېټه زبردست एक्सरसाइज دی ټول ایج ګروپ کولې شي هر یو ډیزیز والا کولې شي ایزی دی ان کیس کې د چا د خېټه اپریشن شي وي او د خېټه کې لډي دی مصنوعي جالونه لګولې وي اغه بنا کوي اغه د پارا بیا دا لک شانتي دا ټول एक्सरसाइजेस بیا د فلور والا خطرناک دي خېټه کې مصنوعي جالونه او کنن سبا داسې سرجریز راغلي دي چې خېټه کې مصنوعي جالونه ولګي دا چې خېټه خپل کم جالي اغه ډیمیج شي وي
نو آی ورکی بیا ایکسټرا جالونو لګی چې دا کور کی نو هغه چې کم پیشنټس دي هغه دې نه کوي خیر یا الله خیر لکه چې چا هر د جال خطر دو خطر دی اچھا کال هلو هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه میم خیر شکر سو کې موږ سره زه سید سمیع الله خبرې کوم د کوټې نه بلوچستان ستړي مشه رورا څرنګه شي جوړیه الحمدلله شکر دې تاسو خیر الحمدلله ستا مخامخ یو ته ویا روزانه کوټه کې څرنګه حالات شدي ماشاءالله ښایسته پروګرام دی خوندور پروګرام دی مونږ برای راست د خیبر سهار ګورو ډیر مننه زموږ پروګرام کې د څه زیات خوشي الحمدلله بس داسې ورزش موږ ګورو د هغه څه مې ډېر فایده اخیستې ده د هغه څه موږ ایکسرسایز ته کوې ورسره ورزش کوې دا چې کوې دغه ورزش ته کوې خامخا داسې یو سوال مې کولو د موټافي باره کې موږ داسې څه استعمال کړو چې موږ موټافه را ختم کړي چربي را ختم کړي څومره یې وزن دې څومره دی عمر دې څومره دی عمر مې تقریبا 25 سال 25 سال جی جی او وزن دې څومره دی او وزن مې تقریبا 74 76 دی او دنګ څومره د ونه دې څومره جګې جگ تقریبا 5 فیٹ 5.5 فیٹ دی 5.5 فیٹ اچھا بیا خو دنګ یې کنه نه وزن یې زیات دی اچھا نو خوراکونو سټایل د څه دی فاست فود لور یې غوښه خورې څه شی کوي خامخا فاست فود هم دی غوښه هم ده وریجې هم دي کوټوال خو روش او دا شی نه ډېر خوري مونږ خواته وروشونه ډېر الحمدلله ښایسته دي ډېر ښایسته دي تاسو لږ سبزیانې وخورئ چې هغه سره د وزن کم شي نور د هنسا دغه اکسرسایز چې کم هنسا د روغ شول دغه ډیلي کوه د اکثر به د فرق راځي او نور اضافي کو څه دته نس خو د غټ نه دی ډېر نه بس نس نه دی غټ د روغ واده نه دی شوی نو معلومه نه ده It's call of the day. अच्छा ये शादीशुदा मर्दों का पेट निकलते हैं गैर शादीशुदा का नहीं निकलता What a point बच्चे ना یو منټ روزانه دا دغه ما مخامخ چې دا 2 سره ولور دي دی خو بيخي ناس نشته دي علي دی ورو د اختصاص امر بچی دي بصیره ایک بیٹی ہے او فرحان تو اوس دی د فرحان 15 ماشومان دي او ماشاءالله د سمارټ دی روزانه جی جی ګل دی ودړولو جی ایکسرسایز ته خای هنسا شا جی هنسا وادي نه دي شوی خیر میم دې طرف ته مونږ لاس کې راځو پهله مونږ د ایکسرسایز جی بالکل دې طرف ته مونږ لاس کې راشو نو بیا مونږ ټول دی پوي کو ان شاء الله چا نس غټ ګور زو دا واده شوی دی جی اوس مونږ تھرڈ ایکسرسایز پاته تھرڈ ایکسرسایز ګوري ورته اوس هر ډیزیز والا کولی شي نو ورکی نیز راځي نو ورکی بیک راځي دا سپورٹ والی د بیک ٹھیک شو اور دی پوزیشن کے بعد لیگ ریز کی او چې پاور دے بریتھ آؤٹ دے لاندې بریتھ ان دے بریتھ آؤٹ ایکسرسایز ګران لیدونکو بریتھ آؤٹ بریتھ ان داسې وځي میموس چې څوک نشي کولی ډبل لیگ سره هیڅ خبره نه ده د کې دي چې چا ویټ زیات نشي ما ته خو دې نو ویلې چې داسې نشي کولی نه یاره دا دغه نه وکړه ورکې دا آپشن نو تاسو کولی شو اوس دا چې دی چې څوک نشي کولی سنگل لیگ باندې بلاړ شي خو چې کله سنگل لیگ باندې ځي چې ډبل لیگ چینج شي نو 1 به کاونټ کېږي او داسې به ځي دي 20-23 سیټس بیا د رو د مخکې لاړ شي اوس دا ټولو شو چې کم ایج ګروپ یې او ورته پلانک کولی شي پلانک په ورته ولګوي میم دې پوزیشن کې به شو یعنی ټول زمونږ ایکسرسایز آلموست کمپلیټ شو اخر کې دا پلانک چې څوک کوي شي څومره منټ کوي شي چې څوک کولی شي څومره منټ کولی شي 20 سیکنډز 30 سیکنډز 8 منټ 2 منټ 3 منټ 5 منټ دې پوزیشن کې به هولډ کې صرف هډ به نیوټرلی مطلب نه بډیر پاسي نه بډیر لاندې نیوټرل به او دا هم شولډر ډیسټنس مطابق په د نیز البوز راولي او د خپې چې دی دا به د شولډر مطابق اوپن کی دې پوزیشن کې چې دی څومره سټې کولی شي دومره به سټې کوي رو به ډیلی به زیاتې رو به کوي او ډیلی به کوي نو د دې به باډي ورسره انشاءالله ټول مسلز ایٹ ا ټایم هیټ کیږي زبردست او دا چې دی نو دا هم ځان له یو فل باډي ورک بالکل چې د ټول ورک اوټ نه پسې کوي نه بیا نورم ډیر افیکټس وځي انیویز ثانک یو سو مچ هنسا یو ځل بیا یو خسته خپل هغه کنه فل اف انفارمیشن ایکسرسایز تا ورک وذ نیوټریشنست نو ان شاء الله چې جون دی بل هفته تاسو بیا حاضرېږم اوس په زموستا کیږي ټاټا بای بای شوم ته اوس نه دی خیل
ماشوم 25 سال او جی ماشوم چې صرف هغه ته شارټ کټ کې موږ دا ورکو دا بیان دا پیغام چې څه تاسو خوري هغه راکم کوي ټیک شو فل هر سم پرېږدي د دې چې کم ویټ دی د دې هایټ وړو کې دی باډي به سیګینګ طرف ته لاړ شي نو هر څه دی رو رو راکم کی او سبزیانې چې کم موږ الډي ویل سبزیانې دی خوري بادام دی ډېر خوري ماسته دی یو چمچ دوه اخلي خوراک سره د دې بخپل خوراک راکم شي ان شاء الله نور چې کم فاست فود جنک فود بیکری د بهر نه خوراک ته هغه او وخت د کمی کې روش وخت د کمی کې بالکل دا دې راکم کې ان شاء الله هر څه فش خوړی شي او کورنۍ چکن خوړی شي لګ لګ نور ډېر خوراکونه نشي کړ غوښه هم خوړی شي خو لږ شانتي د ګډ غوښه هم خوړی شي خو لږ شانتي لږ شانتي ثانک یو سو مچ جی او اوس چې هنسا ټاټا بای بای سی یو نیکسټ ویک او تاسو والے دما د مینه پس د موږ سره زموږ ملمنې 1 بای 1 باغی راغواړو سره ولګو دا غي د فیلډ مطابق غب شپ نو چرته زم موږ واپس راسو په خیر راغلی یو ځل بیا د توای هرکلې جی او زمونږ چې کوم برخې هغه وي د ملمنو د خیبر ملمانو کې ګورو چې موږ سره نن زمونږ کومه ټیلنټډ زنانه ده هغه چې دی د زنانو دپاره کار کوي د زنانو په امپاورمنټ باندې کار کوي د زنانو پر رایټس او حقوق باندې کار کوي چې کوم ډېر زیات ضروري دی ولې چې په حیثیت زنانه چې کله موږ داسې اورو نو بیا ډېر زیات خوشحالي ګو چې ځه ښه موږ سره زموږ زنانه شته او زنانو دپاره کار کوي او وسره شاعره هم ده جی شاعر او ادیب هم ده دي سایما محبوب د موږ سره په خیر راغلی ستړې مشې السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مهرباني ډېره مننه تاسو ښه جوړ یې ټیک ټاک بالکل یې ټیک ټاک نو ما خو ډېر پروګرامونه تاسو سره کړي بلکې روجو کې هم تاسو راغلی وای د زکي صاحب پروګرام کې خو هغه وی که نه وی کارونه ډېر زیات خوول دی چې د اول د شاعري شروع کړې ده ما یې زه به همیشه تا دا تپوس کوم باندې کو اول د سوشل اکټیویټیز شاعري داسې وي که نه چې شاعري ستاسو مطلب بیس مطلب بیخ کې وي چې تاسو دا خو ګاډ ګفټډ چیز دی ګاډ ګفټډ او دا خو بچپن نه یو شوق هم و یو انټرسټ هم و او ما په شاعري به کوله پهلې ملي نغمې او دې ټایپ کې به رو رو چې دی که نه دی کې هغه مزید پارټیسپیشن هم کول آل پاکستان سټوډنټ لایف کې آل پاکستان ډېر ما ایوارډز هم حاصل کړي دي سو او چې دا سوشل ورک دی که نه دا زموږ ریسپانسبلټي دې کې دا چې موږ دې دنیا له راغلي یو که نه نو دې دپاره راغلي یو چې چا دپاره څه کولی شو یو ذمواري یو حق دی په موږ باندې او چې زه اکثر دا خبره کوم چې دا زکات او خیرات خالي د پیسې نه وي مونږ چې زکات خیرات ورکو که نه چې مونږ سره دومره پیسه د دومره حصه به ورکړي زکات ورکو اصل کې زکات خیرات ستاسو د ټیلنټ هم وي دا هم خدای تاسو له ورکړی دی دې نه یو حصه به وباسئ یو بل له به ورکوئ د نظر او دا هم کېدی شي او دا الله چې دا ټیلنټ ورکړی دی که نه نو دا چې دی نو الله یو امانت په طور کې تاسو له ورکړی دی دې امانت کې د بنینو انسان حصه به تاسو وباسئ نو دې کې به اضافه کېږي یعنی دا چې دا دې کې به برکت راځي او چې دا تاسو ځان سره به مطلب یہ آپ اپنے پاس آپ چھپا کے رکھ لیں گے تو خدا کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر آپ لوگ جو ہیں تو اس کے اوپر کنجوسی نہیں کر سکتے اور بات سے رپٹ کے زنگ بھی ہونی سی ہاں بالکل اور دوسرا یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ آپ اس دنیا میں اگر دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر پاتے تو پھر اس طرح یہ سسٹم نہیں چل پائے گا ایسا ہی یعنی یہ سسٹم چلانے کے لیے بھی اللہ نے اسی چیز کو رکھا ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی یا بھلائی کیا تو آپ اسی سے بدلہ مانگے آپ کسی اور سے آپ کو مطلب خدا جو ہے تو اپنا سسٹم چلانے کے لیے کسی اور سے لے کے آئے گا ٹھیک ہے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه سوکه جی رضوان شاه څنګه یې الحمدلله ٹھیک ٹھاک سوکه موږ سره کس کا اچھا رو دوبارہ کال ملاو کا وی بیلنس یہ ختم شو جی اچھا جی نو آپ د ویلو مطلب دا چې ست زده کې یا ستاله د الله د سایډ نه ملو شي نو بیا نور ته هم دغه خود نه ورکه نو بس دا علم یو سسٹم جوڑ کړی دی او موږ چې هغې نه بهر به وځو یا هم اس سسٹم کو فالو نہیں کریں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے اچھا جی نو دا د شعر او شاعرۍ چې دی د سکول او د کالج لایف نه دا تاسو باندې آمد شوی دی هغه ټایم نه تاسو دالي کې نو دا راته وایي چې کله دا شعر او شاعري ونه دا د دې پهلو کم سایډ ته وه جھکاو د شعر او شاعرۍ کم سایډ ته و روحاني و مذهبي و دنیاوي و روماني و څه شي والا و
शेर व शायरी जमा शौक देना अलावा माँ जमुन टाइम के बखवातीन डाइजेस्ट शुआ डाइजेस्ट दा बरातलो मागे के नावल निकारी ओ कभी आगे न पस्त कालम निकारी साइड लराको माँ जमा नीश उमियो वमें हाँ वुमेन खवातीन तबारा के माँ आवाज़ नस्मा नोम सरा माँ कालम निकारी करे दा खवातीन तबारा माँ नावल से लिख लेती माँ जमा गूगल बांधे मौजूद हम थी ओ शायरी जमा उमियो टॉपिक दे खवातीन जनाना ओ रिकग्निशन हम ज़्याद आगे शायरी ला मिलाव शवी दी चिकम माँ जनानों पर खातिर लिखली दी या जमा पुख्तों के लग मुश्किल दी शेर व शायरी फिर उर्दू में करती होगी? शेर व शायरी मैं ज़्यादातर उर्दू में करती हूँ, पश्तो में हिंदको में भी किया, लेकिन वो चूँकि हमारा केपी का कल्चर है और हम चाहते हैं कि केपी की ज़बानों को भी प्रमोट किया जाए, रिकग्निशन भी मिले, प्रमोट भी किया जाए, तो वो की है। लेकिन बहरहाल मैं ज़्यादातर उर्दू में ही शायरी करती हूँ। अगर हिंदको का है तो आज मैं सुनूंगी हिंदको में, इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि वही वाली बात है ना, जो चीज़ ख़त्म होने लगती है तो उसको दोबारा हम वजूद में लाने की कोशिश करते हैं। और हिंदको एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो मरती जा रही है, बिल्कुल, और उसको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। असल में हम लोग जो हैं तो अपनी जो सकाफ़त है उसको हम लोग उसकी सही से हिफाजत नहीं कर पा रहे। हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है जिससे हमें फौरी फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो चीज़ हमारे शॉर्टकट्स की तरफ हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं ना। हमारी अगर अब देखा जाए तो इस बार पेशावर यूनिवर्सिटी में पश्तो लैंग्वेज के लिए या पश्तो डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट भी नहीं था। ये 2025-26 में वो डिपार्टमेंट बंद होने के करीब आ गए। यानी कि हमारा जो हमारी असल है, जो हमारा बेस है, उसको हम जानने के लिए कोई कोशिश नहीं करें, और हमारे जो नई जनरेशन है उसको इसकी अफादियत का नहीं पता। आप अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहेंगे तो आप पनप सकेंगे। आपको कोई पौधा भी होता है ना, जब उसको अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से निकाल के दूसरी जगह के ऊपर बो दिया जाए तो वो जो है तो वो पनप नहीं सकता। चावल की ज़मीन चावल ही उगाएगी और चीज नहीं उगाएगी, बिल्कुल, और बेर की जमीन बेर उगाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप उन तो इस तरह ये हमारी ये वो वाली बात होगी कि वो कहते हैं जिसने तारीख को बुला दे तारीख ने उसको बुला दिया। तो लैंग्वेजेस का भी यही सीन है ना कि हमारी मादरी लैंग्वेजेस में ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये बहैसियत कौम, हम पठान कौम या हम हिंदकोवान कौम अपनी बेसिक्स को नहीं भुला सकते, और हमें इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करना होगा। मैं खुद भी मानती हूँ कि हम लोग जो बीइंग पेरेंट्स भी, हम लोग अपने बच्चों के साथ उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, या हम कोशिश करते हैं वो इंग्लिश सीख ले ताकि इंटरेक्शन हो दुनिया के साथ उनका, लेकिन हमें अपनी ज़बानों के ऊपर भी काम करना होगा, करना चाहिए। अच्छा, जिससे जमा वक्ती ख्वाहिश हो कि हिंदको को लिखली और लगागा फ्लेवर हम पके राशि हिंदको टच भी आ जाते हो ब्या मगर आजूद जनानो एम्पावरमेंट बांधे बरा चाहे आगे किम से सकड़ी से सकवे और कम टाइप चिदे जनानो द पारा कार कवे या से शेदी। तो पहले अगर शेर व शायरी हो जाए तो पहले मैं अपनी नज़म ही सुनाऊंगी। अपने हिंदको की तो फ़िलहाल मुझे इतना कोई ख़ास तैयारी के साथ नहीं आई हूँ, कुछ गलती वगैरह ना हो जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और अभी मैं एक नज़म है मेरी कतरा, वो मैं सुनाना चाहूँगी। एक कतरा ही है जो गिर के फना हो जाए, एक कतरा ही है जो गिर के फना हो जाए, जानता कौन है कि इसकी हकीकत क्या है। मरहले कितने गुजरते हैं इसे बनने में, कर्ब क्या रूह को मिलते हैं इसे जलने में। दिल को जब यार जुदाई की सजा देते हैं, दिल को जब यार जुदाई की सजा देते हैं, निश्तरे हिजर चुप होते हैं रुला देते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। आंख है ढूंढती सूरत उसी हर जाए की, आंख है ढूंढती सूरत उसी हर जाए की, सांस है मांगती खुशबू उसी सौदाई की। जबरदस्त जबरदस्त। राख कर देती है जब आग गमे तन्हाई की, और बढ़ जाती है शब कर बिना रसाई की। अरे वाह, जबरदस्त। उस घड़ी रात गए एक दिया जलता है, और ये कतरा मेरी आंख से निकलता है। ऐ मेरे रब मुझे उस गम की हकीकत तो बता, और इस बहते हुए कतरे की कीमत तो बता। एक कतरा ही है जो गिर के फना हो जाए,
अगर तेरी याद में निकले तो वाह गराम बन वाह जाए। वाह वाह, अगर तेरी याद में गिर जाए, वाह वाह वाह। हकीकत हम दादे चे जो अल्लाह की याद में गिर जाए ना, वाह, उस आगे के सुकून हम दो के फायदा हम दा और उस कतरे की ही अहमियत है। अहमियत ही है दुनिया में जबरदस्त जी माशाल्लाह डेर खजी उस पर आशुद जनानों पा हकूक बांधे एम्पावरमेंट बांधे शुरुआत चरतनमो को सिंगमो को कम कम जनाना ची दिया गता से एम्पावर कवे लगे आगा हेल्थ वाइज कवे एजुकेशन वाइज कवे बिजनेस वाइज कवे सिशी वाइज कवे जमा बेसिकली जदी शीज बांधे कन्विंस्ड है हमा ची इंसान पर्सनल स्ट्रेंथ बांधे दे कारो की वली ची खवातीन ची दी कना जमुंग के भी कल्चर दसे दी कना ची जमुंग खवातीन खोर के मतलब यो कंफर्ट जोन के उसी की आगे के ढेर खुशहाल थी जी मुंग उम्दे के कम में गुजारा करते हैं जी। ये बहुत हमारी जो माएँ थी तो वो थोड़े पैसों में गुजारा करती थी और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था कि जिसने थोड़े पैसों में गुजारा किया ये जो है तो ये कम में गुजारा कर सकती है। ये चीज़ अब ख़त्म हो जानी चाहिए। कंपटीशन का दौर है, इस दुनिया के साथ मुकाबला करने का दौर है। मैं ओम्बड्सपर्सन में थी तो हमने चारसद्दा में कुछ घर वगैरह बनाए थे। तो उधर जो वो घर इसलिए बनाए थे चूँकि सैलाब जदगान थे तो रुबाब मेहती उस वक्त कमिश्नर थी, उन्होंने हमारे एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है पीपल फॉर ह्यूमैनिटी, सारा सईदा साहिबा ने फंडिंग की थी उसकी और वो घर हमने चारसद्दा में बनाई थी। उसके बाद चारसद्दा की ख़वातीन चाहती थी कि हमें कुछ बिज़नेस, चूँकि बिज़नेस भी ख़राब हो चुके थे, वो चाहती थी कि हम कुछ काम करें, तो उनके लिए फैक्ट्री बनाई गई थी चारसद्दा में ही। वो जो चीज़ थी तो वो आइडिया बहुत ज़बरदस्त था क्योंकि ख़वातीन विद इन थोड़े से टाइम में एम्पावरमेंट की तरफ आ रही थी, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकती थी। ठीक, वो चीज़ फिर मैं इधर लेके आई और हमने जो है तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 5 घराने 1 मशीन के नाम से। तो उसमें मेरा लाइजान बन गया मशीनों के साथ जो कस्टमाइज करवाते हैं ना दा 5 घराने लका सिंग पिंजो कुरुनो बांधी यो मशीन दसे का यो बिजनेस चेदे कना नो आगा पिंजो कोरने कवर कोलू वाली चे 20% पार्टनरशिप बहु आखिदो मुंग बवरला बिजनेस सेटअप बवर कोलू ओ आगा सेटअप बांधे चिदे आखिदो बकार कोलू ओ चे सुमरा पार्टनरशिप बकोलो मुंग जमुंग कार खाली तुम रहो चे मुंग बाखिदो ट्रेन कोलू आगा सेटअप मुंग ओ खाली मुंग बवरला मतलब चेक एंड बैलेंस पर कोलो करना वाली चे आगे की 2 घराने बतसे वी चे आगा चेदी वर्किंग पार्टनर बनवे आखिर तो इस संबंध शकोली आखिर घरानों के चूंकि ये एक सोशल वेलफेयर का काम था, उन घरानों में कुछ डिसेबल थे या कुछ ऐसे लोग थे जो कि काम नहीं कर पाते थे, तो हमने 3 एक्टिव घरानों के साथ 2 ऐसे घरानों को भी एडजस्ट किया। तो उससे 5 घराने 1 मशीन का जो हमारा प्रोजेक्ट था ये काफ़ी कामयाब किया। वो चूँकि मेरा लाइजान बन चुका था, उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया सोप मेकिंग मशीन से, सारा सईदा ने ही मेरी हेल्प। अब देखो उसके बल खबर है चिता सुदा कार मशीनों वतवर कवल या मशीनों सेटअप मले जोड़वलो नो दा अर्स तासु अरेंज कोल द चरतना आया दा तासु बाय पॉकेट मनी दा शी न कवे को न तासु द चरता फंडिंग्स राजी दा से शे कवे क्योंकि डेफिनेटली मशीनों न खटिक टाक पैसो बांधे राजी बिल्कुल जैसे दी करना चिदा तासु चियो नवी आइडिया सारा दी राशि करना नो शुरू के एक्सेप्टेंस डेर मुश्किल भी को रो ची खलक घूरी करना चिदी कार के खो मतलब फायदा दा या नो ब्या यो टीम तासु सारा जुड़ेगी मा तासु लव वेल करना ची स्टार्ट के पीपल फॉर ह्यूमैनिटी अमेरिकन यो ऑर्गेनाइजेशन थे आगे सीईओ दा सारा सईदा आगे दु जमंग मदद आगे तासु आगे बा फंडिंग करियो करना और खख फंडिंग करियो करना रो चिदी करना खलक ची घूरी करना कि यो 10 शीश अब 6 महीने या 1 साल आप सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर लेते या ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेते, उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है। जब मैं चैम्बर में थी तो इसी तरह के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ कोर्सेज करवा लेती थी और फिर जॉब प्रोवाइडर्स के लिए हमारे पास आती थी, तो मैं उनको यही कहती थी कि आप लोग ऐसे चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके बाद भी आपको मजीद पुश की ज़रूरत होती है। ऐसा ही उसमें से जब 60 लड़कियां अगर कोर्स कर लेती थी उसमें से 20 भी ऐसी नहीं होती थी जिनकी जॉब प्लेसमेंट हो पाती थी। तो इसके बाद फिर मैंने इस चीज़ के ऊपर इसलिए सोचा कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो कम बजट के अंदर आपको जो है तो एक बिजनेस सेटअप हो जाए और कोर चलावली और दूसरी बात ये कि वो घर के अंदर रह के करे। अब ये छोटी मशीन्स होती हैं, ये 2 से 2.5 लाख रुपए एक आम कोर्स के ऊपर भी इतना ही जो है तो आप चार्ज हो जाता है ना। कोर्स के उम्र लगी देना ज्यादा लगी और ब्याह ना पस्त सेटअप जोड़े 10-12 लाख रुपए को कम से कम यो वर्कआउट सेटअप जोड़े को दा मशीन चे दे कना दा तासो कोर के
چیزې شته نو 2.5 लाख रुपए باندې تاسو یو بزنس سٹارټ کولی شي نو دا یو ښه شی زه بیا دې نه پس تاسو چې یو ماشین دی که نه نو هغې نه 3-4 کسان چې دي که نه هغه کار شروع کولی شي ولې چې مارکیټینګ دپاره هم کس ضرورت دی پروډکشن دپاره هم کس ضرورت دی بیا چې چا باندې تاسو خرڅوي هغې هم کار چلی لګیا دی که نه نو سیل چې کېږي اور پھر جب مارکیٹ ایسی ہو جو لوکل مارکیٹ ہو تو جو کنزیومر ہے وہ بھی ہمارا لوکل ہوگا تو اس کو کم پیسوں میں ایک اچھی پروڈکٹ مل سکتی ہے تو یہ ایک ویلیو چین ہے بل یو شی دام دی کنه چې څومره تاسو برانډ پسې ګرځي هغه سیل کول او هغه مارکیټینګ نور هم زیات ګران شي بٹ چې ما کتي څومره لوکل برانډ دي هغه زیات سیل کیږي او دا هغه چې دی ډیمانډ هم زیات راځي دا وګورئ چې دا ټول دنیا د شیز مطلب ساری دنیا جو ہے تو اس چیز کو مانتی ہے کہ ہم جو بھی ملک ہیں وہ اپنی ہی چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہم لوگوں میں یہ چیز ذرا سی کم ہے لیکن اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا کے اندر جو ہے تو چائنا کی پروڈکٹ کو دوسری لینگویج کو بھی نہیں مانتے لینگویج کو بھی نہیں مانتے پیسے کو بھی نہیں مانتے اچھا اگر دیکھا جائے بنگلہ دیش چونکہ ہمارا برادر ملک ہے لیکن اس کے اندر یہی ہو رہا ہے اب ایران کا حال دیکھیں ایران تقریباً 40 سال سے مختلف قسم کی پابندیوں کا شکار ہے لیکن چونکہ اس کا ایکسپورٹ کے اوپر امپورٹ کے اوپر اتنا دار و مدار نہیں تھا وہ اپنے ملک کے اندر ہی تمام چیزیں جو ہے تو کسٹمائز بھی کرواتے تھے تمام چیزیں جو ہے تو پروڈکشن وغیرہ ساری ان کی اپنے ملک کے اندر تھی تو ان کا جو ہے تو وہ اپنا سسٹین کر پائے اتنے عرصے میں ایگزیکٹلی تو ہم پاکستان ہم ٹیلنٹ سے بھرپور ایک ملک ہے ہمارے صرف پش کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں پش کی ضرورت ہے اویئرنیس کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس کی ضرورت ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کریں ان کو مانیں اور اس کو پالش کریں یعنی اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے دیٹس دا پوائنٹ جی کہ سب سے پہلے او اس خپل دننه خپل ځان اول تپوس کوي چې زما لار کومه دا کون سے راستے پہ جانا ہے تو زما په خیال چې دغه چیز باندې کلیئر شي ایک چیز میں اور کہوں کہ ہم اب مشکلات سے ڈرنے والے لوگ بنتے جا رہے ہیں ہماری جو جنریشن ہے انہوں نے مشکلات اتنی زیادہ دیکھ لی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو گئی یا مختلف قسم کی پابندیاں جنگ کی صورتحال ہم نے تو اس عرصے میں بہت کچھ دیکھ لیا ہم مشکلات سے خوفزدہ ہونے لگے حالانکہ مشکلات خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی مشکلات کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آگ ہوتی ہے مشکلات فرض کریں گے جلاتی ہے لیکن آگ کا کام جلانا ہوتا ہے پکانا ہوتا ہے اب اس کے اوپر آپ سونا رکھیں گے تو وہ بھی تو کندن بن جائے گا نا اس کے اوپر مٹی رکھیں گے تو وہ راکھ بن جائے گی تو ہم کندن بننے کا سفر کیوں نہیں کر رہے مشکلات خدا دیتا ہی اس لیے کہ انسان سٹرانگ ہو ازمائش ہے وہ کہتے ہیں نا ازمائش اللہ تعالیٰ پا آغی قوم یا پا آغی بنی آدم راولی چی چاکہ طاقت اسو کے زغملی شی اسو کے برداشت کولی شی اور ہر اندھیرے کے بعد ایک روشن صبح ہوتی ہے تھینک یو سو مچ جی آپ آئی ہمارے شو میں بہت اچھا لگا ډیر مہربانی شکریہ پر ہوم کار کې لګیا دا ایز ا سوشل ایکټیویسټ هم هغه کوي کار نو ویاړ کوم چې دا موږ سره دا په خیر اغله ستړي مشه شازیا ناز څنګه تاسو ښه ثانک یو سو مچ ټیک ټاک یې بالکل صحیح اول شروعات د کوم ځای نه شو څنګه شو هغه وی کنه لانګ جرنی ان شارټ ورډ راته څنګه شروعات شوه د څه دا دغه حالي لکه اوورال ټو لایف دا بس موږ چې کور کې پیدا شو سترګې مو غړولې دي یو سیاسي فیملی بیک گراوند دي چې زموږ مور پلار تروریانې ورونه او دغه ټول دغه دی سیاست سره تعلق ساتي او زه چې دی چې څنګه ورو نشوما کې د په سکول کې د سکول ټایم نم ډیر سپورټس کې زما دغه پوزیشن به مې مغشتو همیشه به یا فرست یا سیکنډ راتلم او هغې سره به ټولس ګراوند کې م لګیا او اکثر به زموږ ملګرو وی چې دا ټولس ګراوند کې چې دا څنګه فرست نورونه دې ډېر دي کولې نه لکه وی د ډېرو ورونو خور چی که نه نو هغه اکثر داسې د هلکانو د ګیمونه او دا څه ډېر کوي که نه نه ورونه خو درې دي خویندې مونږ ډېرې یو پنځه یو خو زمونږ درې خویندې مونږ دغه کې په سکول کې م درې واړه داسې اکټیو چې دغه کې به اسمبلی کې به مونږ درې واړه ولاړو نعت په مونږ وې دغه به مونږ قبضه ګروپ و سم یو قبضه ګروپ و لکه د سکول والا دغه خپل میډمانو د خپل دغه دومره خوښ و چې اکثر زموږ د میث ټیچرې به ډېرې کمې وې نو زموږ چې کومه هیډ مسټرس وه
هغه به زه به په 9 کې وم د 8 او د 7 کلاسونه به ما میس په هغې ته او دا سیاسي چې کوم کورنۍ تاسو یاده که نو جماعت اسلامي والا یا جی زما مور پلار هغه جماعت اسلامي سره دغه او زه تقریبا زه ډېر پخوانه نو تاسو خو بیخي داسې اخواته نه دانګ والے دی که نه او نو وروسته زه هغې کې هم د جماعت اسلامي د ډسټرکټ مردان ناظمه پاتې شوم او خواتین شعبه خواتین او بیا چې دی نو دې ته نه راغلی وم دا ټوپ دې څنګه و پی ټي آی ته دې څنګه ټوپ و نو بس ته ما د خپله پته نشته چې زه دغه لمحه لکه څنګه د کیچ کړم. کومې د جماعت اسلامي کورنۍ جنۍ راپاسي او هغه د یو بلې پارټۍ چې کومه نیو جنریټ شوې ده هغه زه به بس شوکت خان هم عمران خان د وړوکوالي نه ایز ا پلیئر هم موږ ډېر زیات په کتو کور کې به په ټي وي اکثر جګړه هم وه زما د مشر ورور او د هغه چې کله به میچ و موږ به هغې ته کرکټ هیرو خو دی که نه کرکټ هیرو هم دی او بیا د شوکت خان هم نه چې ما همیشه کته لکه موږ جماعت اسلامي کې خو چېرته هلته به هم داسې څه پیشنټ یا څه لکه دغه به راشي په خپله پکې او بیماره شوې وم په خپله تلې ما د هغې هر څه کتلي دي نو چې کم زما دغه شوی دی ټریټمنټ او کم نو هغې په وجه زه د هغې نه ډېره ایډیلسټک هغوی شو بیا اچھا نو دا راته ووایي چې بیا دغه هر څه خو په خپل ځای باندې بیا ټیکوانډو کې ماشاءالله تاسو خو ډېر ټیک ټاک میډلز او براون بیلټ یې برونز مې اغوښتي دي سیلور مې اغوښتي دي او دغه زما لور چې دی ډېر ګولډ اغوښتي دي ماشاءالله هغه انټرنیشنل پلیئر دغه شوې ده او زما لور فزیوتراپسټ هم ده اوکې یو کال اخلو بیا خبرې کوو هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام میڈم مینا سال والے خیر طبیعت ښه دی الحمدلله څوک یې چې ته نه یې محمد رسول تارم خبرې کوم د کوټې نه ستړی مه شې محمد رسوله ښه یې جوړ یې ټیک ټاک یې اختر دې په خیر تېر شو او شکر الحمدلله اختر ډېر ښکلی تېر شو ته ښه یې میډم طبیعت ښه دی ډېر خواهش مو تا سره خبره وکړم ډېر وخت ټلیفون میلاوم نه میلاوېږي ډېر خوشحاله یم چې تا سره زما خبره وکړم نو بس ګوره نور د خدای څه غواړې دغه د مخامخ لګیا یو خبرې کوو زنده باد میډم خدای تا خوشحال لري ماشاءالله ته ماشاءالله زموږ د پښتنو د سر تاج یې ډېره مننه روړجانه دا د ستاسو درونو مینه ده ما سره بالکل میډم خدای خوشحال لره ماشاءالله تا په پروګرام کې شوق سره اورو د خیبر پروګرامونه کم کم زیات په شوق ګورې شنو مینو شو زه ډېره ګورم او بل او هایلایټ والا پروګرام ګورم نیوز ګورم ښه یو دا پروګرامونه ګورم او د اختر پروګرامونه یې د خیبر وکتل ټول پروګرامونه جی اختر پروګرام وکړه تاسو د زکی صاحب پروګرام وکړو دا اختر نایټ پروګرام وکړو دا ښه ټول وکته او د اختر د ساوي سپیشل پروګرام د کتلو خود مختار ساوي سپیشل جی خو مختار ساوي مو وکړو جی بالکل مطلب دا بیا دا ګوره ما ستا امتحان اخیستلو تا خو ټول پروګرامونه کتلي دي جی میډم زه ګورم زه تاسو کتونکی یم او موضوع پښتو سره ډېره مینه لرم او د پښتو چینل د خبر ده خو لازمي به ګورو نو پښتانه باید ټول د پښتو چینل سپورټ کړي ډېر ښه جي ډېره مننه همدغه مینه دې دغه شان برقرار ساته او نور څه ویل غواړې نن ورځې دپاره داسې خبره په زړه کې شو ګورې خیال کوې ګورې اپریل فول جوړ نه شی جی میډم دا وایم سکولان خلاص شو خپل بچیانو باندې باید موږ ښه تعلیم وکړو او سکول ته یې واستوو او بچیانو باندې مو محنت وکړو په دنیا کې بهترین انویسټمنټ په خپلو بچیانو باندې ښه تعلیم ورکول ښه تعلیم بچیانو ته ښه تعلیم ورکړو بچیان ښه تعلیم وکړي او د دوی ژوند ښکلی کړي او د دوی ښکلي و نو انشاءالله ماشومان به ډېر ترقي وکړي ډېر ښه جي الله دې وکړي الله دې وکړي چې ډېره مننه نورجان او دا چې کوم انډیوال د سره ناستي ټولو ته دعا سلام ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه اچھا جی نو ماشاءالله ستاسو لور ټول ګولډ میډل راغښتي دي او تاسو سلور او ګولډ دي ټیک شو نو د هغې کوچ څوک وي تاسو ولله ټریننګ ورکړې همیشه ما دغه کړی دی مخکې خو مونږ هغه وخت کې فیمیل نه وې لکه مونږ لومبې دغه شي ابټاباد کې زمونږ خپل شیراز نومې هغه ډېر زیات بیسټ کوچ او آصف مونږ د هغې نه دغه شی او زمونږ د پاکستان جنرال سیکرټري زما د استاد چې کوم مرتضی حسن بنګش هغه همیشه پښتانه ډېر زیات انکریج کړي او ډېر مونږ مور لور ته به یې لږ ډېر دغه راکولو چې هر ځای کې به که مونږ به نم تلو نو
خامخا به په هر فورس کولی به. فورس کولو به چې تاسو لاړ شئ ځکه زما لور به ډېر ښه همیشه دلته هغه ممبرشي ډایرکټریټ کې چې هغې به وي چې زه هر یو پلیر ګورم چې گیمز کوي خو چې دې لور کوم مسکراهټ سره گیم کوي او هغه اټیک داسې کوي چې هغه دغه نه کوي بنده نه خوږي هغه خپل پوینټس اخلي که نه نو دا طریقه ما ډېره تاسو خبرو کې ما یو شی نوٹ کړ لکه تاسو خپل هم پلیئرز پاتې شوی تاسو هم براون او بیلټس اخیستې دي خو تاسو هغه خپل اچیومنټس دي که نه هغه د لور په هغې کې پټ ساتی لګیا لکه تاسو د لور هغې دومره ایکسایټمنټ دی او دومره خوشحاله چې تاسو هغه خپل نه روایي چېرې تاسو یو وخت تېر کړی دی تاسو کوچ هم پاتې شوی تاسو لوبېدلی هم یې بیا زه به دویم چې پښتنو کې جینکې سپورټس ته راوتل او په سپورټس کې بیا لوبې کول بیا مخکې بیا هغې کې پرده کول دا ځاله یو لوی امتحان دی تاسو ګورئ چې دې کې دا کیک پنچ کم والی شي که نه هغه دومره دغه هغه په اسم په انسان باندې دومره سویډنګ راځي چې هغه لکه نشي هغه کولی او زما لور هم پردې کې کوي تاسو تھروټ چې څومره لوبېدلې یې تاسو گیمز کړي نقاب کې هم کړي دي او نقاب کې که نه نو په دې باندې به د هغې سره ته خو ډېر ډیفیکلټ نه شي لکه دا مخکې ته هم تللی شي مخکې ته نو راتلی شي په سر هم خبره راتلی کوم موږ ته دومره دغه نشته دی چې دغه دی خو دا زه خلکو ته ښیم دا چې څوک وایي شي چې جینکې هر څه کوي شي چې لکه پښتنې نشي کولی یا پښتنو کې هغه ټیلنټ نشته چې پرده کې وکړي شي یا جینکو ته دا لاره نه زه ټولو ته وایم چې سیلف ډیفینس لپاره دا زه همیشه وایم هر چا ته وایم چې سیلف ډیفینس لپاره د ښځې لپاره او بیا ما چې په کوم ایج کې کړي دي ما لور یو ځای کړي دي 2011 نه موږ مسلسل زما پلار زه په کور کې لکه د زوی په شانتې هغه نیازبینه ونتني چې ما څه ویلي هغه ما ته دغه کړي دي او د هغه به هم دا خواهش و چې زما لور دی داسې یو دغه شي چې دې ته په یو لاره کې څه مشکلات نو هغه زه ډېره سپورټ کړی خو بیا ما خپل بچي ما سپورټ کړي چې هم زما زوی کول هم زما لور کوله خو زما زوی بیا لږ نیمه کې هغه ته هغه شان اپرچونیټي نی جینکې ته لږ کمی اصل کې کمی که نه نو چانسز زیات ملو شي زیات دي او الکان خو ډېر ټف دغه یي که نه نو همیشه ډپارټمنټ والا ما نه ډېر غوښتي دي واپډا والا آرمي والا چې دا مونږ پالش کړو خو هغې همیشه خپله صوبه ریپرزینټ کړی ماشاءالله ماشاءالله دیټس نایس جی اچھا اوس که مونږ راشو سوشل اکټیویټیز ستاسو راشو نو په هغې کې څه کوئ او څه هم کړي دي سوشل اکټیویټیز مختلف چې زه په کوم ځای کې ګورم مثلا زما په محله کې ما ته پته چې چاته څه تکلیف دی د شپې چاته د هاسپټل ضرورت دی چاته د څه مدد دغه کې ضرورت دی فاینانشلی یا دغه نو چې زه کوم سیس کولی شم زما په نظر کې یا کم ډونرز یا کم دغه چې کم کسان په هاسپټل کې د هغوی مدد کولی شي هغوی سره منډې وهم بیا مختلف ارګنایزیشن کې ما مختلف کیمپ ارګنایزیشن سره جرګه سیستم باندې ډېر دغه کړی دی سروې مې کړي دي داسې هغوی سره په هیلث کیر باندې او دغه بلو وین سره مختلف ارګنایزیشن ډېر ارګنایزیشن سره ما کړي دي او دغه انټرنیشنل هیومن رایټس سره انفارمیشن سیکرټري پاتې شوم صوبې او د ډسټرکټ پریزیډنټ هم پاتې شوم او خپل دغه کې خو سټارټ نه واله چې کوم نشي مختلف عهدو باندې پاتې شوم د ډسټرکټ پریزیډنټ دغه سینیئر وایس پریزیډنټ نو په دغه عهدو باندې چې پاتې شوی نو دې کې بیا د زنانو دپاره څه هلې ځلې کړي دي زنانو او زه ډسټرکټ ممبر هم پاتې شوم ډسټرکټ کونسل ممبر که نه نو هغې کې همیشه ما هم د زنانو دپاره همیشه اواز اوچت کړی دی چونکې زه زنانه پاتې شوې او ما ته چې کوم مشکلات راغلي زما ایجوکیشن کې سټارټ کې زموږ فیملی وه زموږ یا سعید فیملی وه نو وړې به په 70 وي بهر به نه وتې یا کم ایج کې واده زه ړومبی جینۍ وم چې ړومبنۍ سبق ته وتم او په پلار باندې مې زور اچولی و دغه دی خو زه هغې کې زما د مور ډېر زیات ما سره دغه و چې تاسو دغه فایټ صرف د ځان دپاره نو که نه تاسو سره بیا ستاسو نورې خویندې هم راغلي خاندان کې به ډیفینیټلي نورې بیا بلکل نو ما تاسو ته زه ووایم چې یوازې فیملی کې نه ما پوره هر چا لپاره زه فایټ کوم چې ما ته کوم ځای کې لګي چې یو زنانه سره داسې څه دغه کېږي نو ما کې کنوینسنګ پاور الحمدلله ډېر شته زه د هغوی فیملی سره کښېنم زه هغوی کنوینس کوم چې یو خبره غلطي بیا هغه جینۍ کنوینس کوم چې دې سیس طرف ته مه ځه خو لکه چې څومره ما نه کېږي نو زه مدد کوم د ښځو ماشاءالله هغه هیلث وی کو ایجوکیشن وی یا ایون میریډ لایف وی بالکل چې د چا دغه یي که نه ایون چې د جرګو کې زه ناسته یم چې د کوم ځایونو کې کوشش وي چې کوم 200 کور ورانېږي که نه چې د دوی د کور د سمېدو دپاره زه څه دغه وکړم نو هغې کې زه ډېر کردار ادا کوم چې دا خراب نشي د دوی ماشاءالله دا یو ښه سوچ داسې وي د دوه ترمنځ روغه راوستل هم د الله تعالی د خوښ انسان وي هغه ټیک شو ماشاءالله دا ستاسو را دي فیوچر څه دی څه کې کیری آن کول غواړئ آیا پولیټیشن جوړېدل غواړئ پراپر
کو نه سپورټس ته به واپس راځي ایز ا کوچ څه ملټي ټیلنټډ انسان خي چې کم طرف ملټي ټاسک چې هغه دا نه ده چې یو سیس باندې دغه مې مین دغه چې دی هغه پالیټکس دی اچھا خو د دې نه ارد ګرد چې کم تاویږي هغه هم د دې سره ټول ریلیټډ دغه راځي که نه چې ستا کم ډپارټمنټس کې یا کم دغه کې چاته دغه نو هغه ته اصل چوائس ته زیات څه کې دی چونکې دوه هغه کې تا ډېر مخکې ته د کو که نه لکه سپورټس اینډ پالیټکس نو زیات فوکس یا چوائس چې ته غواړې چې فیوچر د زما شي نو هغه څه شي کې زیات ګورې ځاله زه پالیټکس همیشه بچپن نه د هغې کې لکه ډیفینیټلی میل به ستاسو کورنونه زیات وي که نه نو فیمیل پکې داسې څوک آیډیل دی شته چې د دې په شانتې جوړېدل غواړم زه خو هم چې د هر چا نه یونیک جوړېدل پکار دی زبردست د چا په شان دی نه د چا کاپي چې ستا کاپي خلک خو د چا پوینټونه خلک اخلي چې د پوینټس د کې دا خوبي ده دا هر چا خامي کې ده څه خوبیانې زه د هر چا ښه دغه چې دی که نه هغه څه زیادوم د هر چا خوبیانې زه وایم چې هغه دغه شي یو ښه طریقې سره بل هغه هم انکریج شي چې هغه ډسکریج نه شي زموږ معاشره کې همیشه تاسو کتلي دي چې کوم کس لږ مخکې ځي که نه د هغه خپې خلک خپې وال ډېر زیات وي او هغه وایي چې دا مخکې خبر به هم نه او پته نشي کم ځای نه به د خپې وال چې هر ځای کې زه ولې نه نو زه وایم چې که د انسان سوچ داسې شو چې هر څه ته نشي کېدی چې ته بل ځان نه مخکې کا نو کیدای شي هغه به ستا د بچو په کار راشي که ستا د بچو نی د بل چا به په راشي یو چین داسې جوړ شي زه ټولو ته دا یو میسج کنوی کوم چې پلیز یو داسې چین جوړ کړئ چې تاسو بل پوش کوئ کله چې انسان د بل په باره کې ښه سوچ لري الله تعالی الله تعالی اټومیټکلی ستا د پوره خاندان دپاره همداسې د ایون اکثر خلک وایي د الله په رضا ته یو 10 روپۍ ورکړه یو 20 ورکړه تاسو بلیو کې ریټرن کې الله تعالی په لکونو باندې درکوي بالکل دا اوس زموږ سیټونه وو که نه دا ایم پی اې سیټونه زموږ نومونه پکې ټول تلي ټول شی هغه بل ته دغه ملاو شو ټول خفه وو چې دا مفته کې دی ته څنګه داسې ملاو شو خو زه یقین وکړه زه اوس هم دا یقین ساتم چې هر څه کېږي هغې کې د انسان یو خیر دغه وي که نه کله چې د انسان دا یقین پختوي په الله باندې چې څه د الله رضا ده په هغې زما رضا ده یقین وکړه ستا به زړه پرسکون وي سکون مې د دنیا د منډو لالچ نه به یو تسلي به درته چې ما سره شته د ټول نه غټ پاور د الله دی چا د سړي کنه نه وي روحاني تسکین پکار دی وی چې الله د سرملي بیا چا نه مېریږي انیویز ناز ډېر خوند دی وکړه تاسو سره خبرو اترو داسې ډېرې جنکۍ بناستي چې ډیفینیټلی ستاسو خبرې هغې دپاره دی او رول موډل هغه تھیرپي کوي لګیا دی څه میسج ورکوئ زه هر چاته دا میسج ورکوم چې پازیټیویټي کنورټ کړئ نور خلکو کې خپل هم پازیټیو جوړ شي بی پازیټیو چې کله انسان پازیټیو وي هغه ټول کارونه رب ټیک کوي چې کله ستا رب سره یو دا کنیکشن جوړ شي نو نیگیټیویټي به انسان ختم شي خپله ماینس کېږي ختمېږي همیشه انسان کې راځي زه دا نه یم چې هر چا کې راځي ما کې هم راځي بلکې एकदम غونته چې دا سیز ما یا ډېر محنت کړی د دې پل ما ته ولې ملاو نه شو او دې بل ته ولې ملاو نه شو خو داسې نه ده دا سیس چې دی دا الله پاک ځینې ټایم کې امتحان اخلي ځینې ټایم به تا ته به بهتر ښکاري خو هغه تا دپاره یي بهتر نه هغې نه ډېر ښه تا دپاره رب ساتلي که نه نو پازیټیو سوچ همیشه کوئ د ځان دپاره نه د بل دپاره خدای پاک به ستا کارونه خپله ټیک کوي زبردست جی تھینک یو سو مچ شازیه ناز اینڈ زموږ بیسټ ویشز ستا دپاره چې تا خپل هغه فیوچر څه ځان دپاره چوز کړی دی الله دې هغې کې تعالی کامیابي درکړي جي ځکه ستا کامیابي به د نورو زنانو کامیابي وي جی جی بالکل او ګرانو لیدونکو چې ژوند او خیر وي سبا به زه بیا سره د خپل پوره ټیم ستاسو خدمت کې حاضرېږم څه به وي څه به کوو دا به سرپرایز پرېږدو جي او ملاویږو به سبا تاسو سره ټل دین دعاګانو کې میاد ساتئ د الله په